الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه یا معشر الجن والانس دغه دې او بس خیر دی وابه دغه نه بیوالو یا معشر الجن او ډلې د جناتو والانس د انسانانو الم یاتکم رسل منکم آیا نور اغلی تاسو رسولان تاسو نه یقصون علیکم آیات چې بیانول تاسو باندې آیاتونه زما وینذرونکم لقاء یومکم هذا ایرول تاسو د ملاقات درځ تاسو نه چې دا ورسته قالو دوی وی شهدنا علی انفسنا مونږه اقرار کړي په ځانونو خپلو وغرتهم الحیات الدنیا ادوکه کې چولیو دوی له ژوند دنیا وشهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین دوی بګوایو کې ځانونو خپلو باندې چې دوی یقینا کفر کوونکي ذالک دار دی وجه علم یکر ربک جن درفدا مهلک القرى هلاکونکې د کلو بظلم بلا وجہ بظلم بلا وجہ وآلها غافلون چې اهل داغه بے خبر معنا چې الله تعالی لومبنه خلقو ته پوره تعلیم ورکی چې هغه زديان او عنادیان شنو الله تعالی الله هلاکي لومبه ولا پوهه ورکی نو چې هغه پوهه ناخلی او په ضد راشي نو به الله تعالی هلاکي تایید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه چاچه هدایت واغستانو خبر دادا چه هدایت اغستر رضا قل پارا ومن ظلا اسوچ گمراش فإنما نو خبر دادا یذل غلیا چه وبال دو گمراہی پریوز پدی نفس بانلے ولا تذرو وازرتو وزر اخرى انشی بارولی اس بارولی کے بار دیو بل نفس وما کننا مغذبین انیو منگا عذاب ورکون کے یو قوم لحتا نبغس رسولا مگر بعد دے چه اولی گورتا پیغمبر نو پیغمبر سره پر راضی چه ایلا پویا ورکی پیغمبر سره پر راضی چه ایلا پویا ورکی نو پیغمبر کامل کوششو کی دا مکمل پویا ورکولو خو چه اغی بالکل پا عناد راشنو اللہ تعالی بیاز عذاب ورکوم دیتا وی اتمام حجت سوی ورتا اتمام حجت اللہ تعالی وی زی اتمام حجتکم نموی پویا کرے پویا کرے نچے پویا کرو نو سلاسی چی دا قوارتی میٹریزر ستار اخبرو اعمالو دی دا کانسیکوینس دی ستاد خپل اعمالو شیخ مرحوم فرمایله د دې مثال داسې دی لکه یو سړی په یو شاخ ناشته او هغه شاخ کټ کوي په یو شاخ ناشته به وقوف دی او هغه شاخ کټ کوي اوس الټیمیټ ریزلټ څه چې دا برابرېږي بیا به سر لګي مړیږي با یا به ماتیږي یا به ګډیږي یا به څه چل به سره کیږي اوس یو په سړی لکه فرید خان هغه راته هغه سړی ته وې چې کاکا لږ سات بعد برابر پریوزي په دازمکا یا به سر لګي یا به خپماته شي یا به پښتنه ماته شي صحیح هغه وخت نه قدرت زدا خپل لار نسا mind your own business زدا خپل لار نسا mind your own business after a 5 minutes it happened to the guy 15 منټه پس وما غچلو شو را او پښتنه ماته شي پښتنه اوس کده راغه فرید خان ته تاسو کوم دا تا ماته ویل چې را ورځي باو پښتنه باندې ماتي صحیح نو خلک وسوي دا روغ ده کلی ونه دي چې دا خالص به وکړ دی الکه دا پخته د لدنې ماته کړي دا تا ځان له خپل ماته کړي ځکه چې د خبره ته وکړي نه خو دا نو دې مثال دا چې پیغمبر خبره ته وکړ نه کې خو دا اور تا ځان له خپل خوښ کړي دی دا عذاب تا ځان له خپل خوښ کړي دی واپس خپل سبق وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا ادهر یو کس د پارا درجات درجی دی مما عملوا دا شی چې دا عمل کړي دي هغه شی چې دا عمل کړي دي نو دې آیت دوه اپلیکیشنز دي یو اپلیکیشن د دینی یو اپلیکیشن د دنیوي یو تطبیق د دینی او بل تطبیق د
دنیوي دینی تطبیق دا دی چې په جنت کې هم د خلقو د اعمالو په اساس دای بدن له درجات وي. صحیح. یو سړی په ډبل سټوري بلډینګ کې اوسېږي، د بل بلډینګ په 10 سټوري وي. صحیح شو. بل په 20 ټاورز کې. صحیح شو. محفوظ 10 ټاورز کې، محفوظ 20 ټاورز کې اوسېږي. صحیح. نو دا به درجات د سبب بنیاد د کردار او د عمل په اساس باندې. لکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خدای با عامل د قران ته وایي، عمل کون کې د قران ته چې اقرا ورتل کما كنت ترتل فی الدنيا، ول ولا تلاوت کوا لکه څنګه چې بلې دنیا کې کو عمل بلې پکو. صرف تلاوت هم مقصد نه دی چې څه بلې کو عمل بلې پکو. نو چې څومره آیاتونه د اولستل هر آیت باندې به یو منزل برځي، هر آیت باندې به یو منزل برځي. فإن منزلك عند آخر آیت قرأتها، ستا فاینل سټاپ به هغه ځای چې اخري آیت کوم ځای ولسته. نو شیخ مرحوم فرمایل چې دا د حافظ خبره نه ده، دا د عامل خبره ده. څه خبره ده؟ د عمل کوونکی خبره ده چې الله تعالی به د دې ته سی ډي باندې ورخیږي جمله هغه آیتونه چې کوم آیتونه باندې د دنیا کې عمل کړی دي، جمله هغه آیتونه چې په کوم آیتونه دنیا کې عمل کړي. خدای به توفیق ورکړي دې باغ تلاوت کوي او هر یو آیت سره به یو سټپ برځي. یو سټپ معنا یو سټوري، یو سټپ معنا یو منزل. نو دا کوئی دینی اپلیکیشن دنیاوی اپلیکیشن ادا ده. ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پارا درجات دے مما عملوا دا عمل چې دکړي دي. نو دنیاوی اپلیکیشن ادا ده چې دنیا کې هم چا سره لګي پیسې دي، چا سره ډېری، ځکه پستړی موقوف ده. پس موقوف ده، پستړی موقوف ده چې یو سړی صورت ته ګداو کوي او دا ته ګداوي څومره مناسب دی د ماحول سره. صرف ته ګداوم نه، صرف ته ګدا دلته دا برکش وای فارچون څه ته وای فارچون څه قسمت ورته مو وای لک یا فارچون دا وای څه ته وای ناغه وای پریپریشن او پلس اپورتونټی. پریپریشن پلس اپورتونټی چې ځان تیار ساته چې موقع راشي هغه موقع ایکسپلایټ کړه. نو سبا دې جوړ شي، سبا دې جوړ شي، دا د اسباب دنیا کې لک پته جوړ شي، سبا دې جوړ شي. او دا توفیق الله تعالی ورکړي چې دې پریپریشن مو کی او الله تعالی ورته هدایت کوي چې دغه اپورتونټی هغه اویل شي. خبره دې کړه دا د غوښتنې خبره نه ده، دا د خدای فیصله خبره ده. حدیث مال یو لږ ځله به کم از کم تاسو درس کې تلاوت کړی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ان الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه. خدای دنیا ورکوي هغه چاته هم چې دوست دی او هغه چاته هم چې دشمن دی. صحیح. او په دغه انداز بلا ډېر هغه چې دشمنان دي غیلې هم نه ورکوي، بلا ډېر هغه چې دوستان دي غیلې هم نه ورکوي. بلا ډېر مسلمانان بے کور دي او بلا ډېر کافران په چوکونو ولاړ دي، کني ولاړ سی لیکلي homeless. صحیح. یا فاست فوډ. صحیح. نو تاسو مسلمان نه دي حالانکه را لوګي هلاکي او بلا ډېر به مسلمانانو ګوري چې به جابلیس وي او هوملیس وي، فوډ بور سره نه، کور بور سره نه. صحیح. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې الله تعالی ورکوي دین دنیا هغه چاته چې خوشي او هغه چاته هم چې نه خوش. وان الله يعطي الدين لمن يحبه. خود دین الله تعالی هغه چاته ورکوي چې خوشي. فمن اعطي الدين فقد اوتي الخير كله او فقد احبه. چاته چې خدای دین ورکو دې ته خدای محبوب دی، چاته چې دنیا ورکړي دا د محبوبیت دلیل نه دی. چاته چې دنیا ورکړي ها دا د محبوبیت دلیل نه. بابا عبدالرحمن وی چې آدمیت څخه په دولت نه دی رحمانه، بت کو جوړ شي د سره زر انسان نه دی. خبره ده کړه. ولکل درجات مما عملوا، دار یو کس د پارا درجات دا شی چې دوی عمل کړی دی. تایید سورہ زخرف آیت نمبر 1 2 او 3. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، دا کافران وی ولنه نازل شوی دا قرآن غلا رجل من القريتين عظیم په یو لوی سړی د دو شارونو د مکې لوی سړی ابو جهل دی.
د طائف لوی سړی نعیم ابن مسعود دی. نو الله تعالی جواب ورکړي چې نبوت رحمت دی، ما د رحمت د تقسیم اختیار اچته نه ورکړل په خپل خو ورکو تاسو ورکو په خپل خو، بلکې ورپسې الله تعالی د دینه مزید ترقی کوي چې د نبوت رحمت خو پرې ده، د دنیا د تقسیم اختیار مې انسانان له ورکړي، هغه هم په خپل اختیار تقسیموم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمي رحمت در ربستا؟ نه، الله تعالی وایي زه خپل رحمت په خپل تقسیموم. اهم یقسمون رحمت ربک، آیا دوی به تقسیمي رحمت در ربستا؟ نه، نحنو قسمنا بینهم، موږ تقسیم کړی د دوی میس کې معیشتهم، معیشت د دوی. اوس معیشت د دې معنا ده وسایل معیشت. څه شي؟ وسایل ما او وسایل معیشت هغه ته وایي چې د هغې په اساس سړی خپل لولی هوډ ګټي، چې خپل لولی هوډ څوک په کومه طریقه باندې ګټي، نو هغې ته وایي وسایل معیشت. او دا درې دي. سیف الله خان تا او نثار احمد ولیکل دا درې دي. یو نه کاغذ ته باندې ځکه چې لیکل بیا یاد پکار دی، صلاحیت دماغي په دې باندې سړی ډوډۍ ګټي. دویم دا څه بنوای کنه، نه 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 ګور الفاظ به خپل استاد یاد ساتي. صلاحیت دماغی نمبر 1 منټل کیپیبلټی یا منټل ایبیلیټی یا انټلیکچوال اپروچ، بلا ډیر خلک پیسې پسې ګټي په مغز. او دویم القوا البدنی، بدنی قوتونه، مکسیکان پیسې پسې ګټي، پسې ګټي په بدنی قوتونو. او دریم انویسټمنٹ، دریم وسایل مادي، دریم स्टॉक की पैसे चाहिए, स्टॉक क्या चाहिए या बिजनेस क्या चाहिए, बिजनेस की बात चाहिए. सब हयात तो ما سره یو $50 دی دا د لړکوم نه ته والا बिजनेस کې ځان سره واچې نه دی وخت یې راړه واپس شول. ګډ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، مونږه تقسیم کړی د دوی میس کې وسایل معیشت په ژوند له دنیا کې. اوس الله تعالی چې چاله صلاحیت دماغي ورکړی دی څوک په اعتراض کولی شي؟ چې چاله بدني قوت ورکړی دی څوک په الله تعالی وایي دا تقسیمونه زه په خپل کوم، د دنیا نظام داسې چلو. لیتخذ بعض ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، او ما دویلا درجات پورته کړې په یو بل باندې. نو ما تاسو ته ویلو چې دې خو ګور ان فار ایگزامپل لیټس ګیو دس ایگزامپل چې شیرشاه الله تعالی یعنی دا صلاحیت ورکړې ده چې دې ګاډي رانیول شي پاکشن کې، دا صلاحیت ورکړې چې دې ګاډي رانیول شي پاکشن کې. خو دې بیا محتاج کړ دې میکانیک ته چې دا ګاډي کې لیک ډیفیکټ دی، دا ګاډي کې دا ډیفیکټ په خپل نشي استه سبا کې. اوس بځه میکانیک ته کورین دی کار سره چیپو دی که ایرانی دی او که ارمینین دی ارڅ چې دی تو څنګه ته محتاج دی. صحیح، اوس هغه دته محتاج کړي د پیسو لپاره چې زه بس دا جاب وکړم ته بس راکې دا پیسې خو دې هغه ته محتاج کړي د جاب لپاره. صحیح، الله تعالی فرمایي داسې یو بل په دوی درجه ور د دې سره دنیا چلو. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، دا دې د پاره چې دوی اونیسي یو بل تابع. ورحمت ربک، رحمت د پروردگار تا خیر مما یجمعون، بهتر د هغه شی نه چې داخله کې جمع کوي، یعنی د دنیا نه د خدای رحمت دا ډیر بهتر دی. اوس الله تعالی فرمایي چې سیف الله خان به دغه اعتراض دي، سیف الله خان نه یعنی سیف الله خان باندې بچا دا اعتراض کړی چې کافر دغه کې 1.5 लाख ورکړ او مالک. الله تعالی وای کداغه مسله وي د ټولو کافرانو لمه بنگلې د سرو ورکولې، خدای یاره درته چې مسلمانان کافر نشي دي لپاره چې ګوره ټولو کافرانو سره خو سرو بنگلې دي، امون خو د خدای په قهر اخته یو راځي چې کفر شروع وکړو. ولولا ان يكون الناس امه واحده، اکچری نوې دایره چې شی بدا ټول انسانان یو ډله کافران، ټول به کافران شي کدا یاره نوې. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، نو مونږ ورکړو هغه چاته چې انکار کوي د رحمان نه سم مور کړو. لبیوتهم کورونو د دوی ته سقفا من فضه، چتونه د سپینو زرو، ومعارج الفتنا ایلیویٹر د سرو زرو، علیها یظهرون چې پاغه باندې بدای خطر کول. ولبیوتهم او ورکړو به مونږه کورونو د دوی ته ابوابن دروازه وسرورن اکټونه د سرو زرو، علیها یتکئون چې پاغه به تکیاګانې لګولې، وزخرفن انور به ډیر ګولډ ورکړو، نور به ډیر
الله تعالی وایي کدا یې رنوي چې خلک بټول دي د لپاره کافر شین دي کافرانو له ما دا ټول ارث ورکړي ځکه چې دا غیم دغه دنیا ده آخرت سره تعلق څه آخرت سره تعلق شته نشته خو الله تعالی فرمایي چې دا ټول کوم یو کس لورم کړل ان کل ذالک ان دا ټول لما متاع الحیات الدنیا بلکې دا انټرټینمنٹ دی ټایملی or for time being enjoyment دی متاع معنا for time being enjoyment د یو مختصر وخت لپاره انټرټینمنټ د دې ژوند د دنیا والآخرت آخرت عند ربک پنځ د رب ستاره متقین دا متقینانو لپاره دی څه په لخنه ستاره اعتراض جواب خدای خړ ډیټیل سره ورکړي صحیح شه ذکر دی وجه تاسو ته چې دا قرآن په یو ځل په دوه ځل په درې ځل نه ځکه بس دا کنټینیوس عمل دی دا څه دی یو کنټینیوس عمل دی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین پیغمبر تعالی تعالی وی دین بکې تر دې چې مرګ در راشي دین به تر کې یعنی سبق خو باید تر دې پورې چې ماستر وکړي یا سبق باید تر دې پورې چې پی ایچ ډی وکړي نو بس صاحب تر بیا نور کار شروع وکړي صحیح اخو دنیا به ګټي تر کې پورې تر مرګ پورې خلک ګټي خدای وی دین بکې تر مرګ پورې نو سبق به په لخانه تر کې پورې ځکه دا سبق دین دی واپس ولکل درجات واپس پر سبق ولکل درجات مما غملو دار یو کس د پاره درجات دی مما د آغا غملو چې دوی عمل کړی دی نو ما یو دینی اپلیکیشن دی چې جنت کې به درجات د جنتیانو مختلف دي څوک به ډبل سٹوری منزل کې څوک به ټریپل سٹوری کې څوک به ټوین ټاور په شان یا آل ته په شیکاګو کې یو بل ډېر دن سوی ورته سیرس بلډینګ یس سیرس ټاور صحیح نو دا درجات دي د عمل په اساس او دنیوي اپلیکیشن دی دنیوی نو دغه تولیکا چې د اقتصاد یا د معیشت تعریف په اسلام کې هم اکنامکس موجوده دنیا ټول روانه پسره اکنامکس اکانومی باندې هر بل څه خبره نشته اکانومی ده څه شي ده فرست پرایورټی څنګه د دنیا کې اکانومی شریعت اسلامی کې د اکانومی تعریف سره یا د علم الاقتصاد څه وته علم الاقتصاد د دې تعریف سره دا هغه علم دی چې په دې کې زده کړه کیږي د وسایلو د معیشت د استعمال وسایل د معیشت او وسایل د معیشت ما تاسو ته وسودي درې دي د وسایلو د معیشت د استعمال چې انسان په دې کې د خدای نمائنده دی په دې وسایلو کې د انسان سره د خدای نائب دی مالک نه دی څه شي دی د خدای نائب دی نمائنده دی چې نمائنده ورته وي نو دا غرول سبب ګوري چې دا وسایل خو به ایکسپلایټ کوم خو تر کومه حد د دې لیجیټمیسي یا دا تر کومه حد پورې لیګل دي چې دې پکې د خدای نمائنده دی او د سره لپاره چې د فرد حاجتونه پوره شي او د مجتمع حاجتونه پوره شي د فرد مجتمع معنا سوسایټي نو پته ولګی چې هر یو انسان د خپل ګټې صحیح سا ان ون وے اور دی ادر دا به سوسایټي له ورکړي چاله ورته ځکه د سوسایټي نه ځان ډیسکنیکټ کول نشي مرکم خلکو سوسایټي نه ځان ډیسکنیکټ شي او صرف ځان د لپاره مال جمع کوي نو انجام کار یې سي چای زوی تختولې وی راولې غلط کنه الله کیدا څنګه نه چاته نه موټر تختولې کله تخته وجه ځکه چې دا خلک سوچ نه کوي د سوسایټي لپاره اسلامي ریاست کې سوچ کیږي سوسایټي لپاره چې څوک دې حق کمره سوا یا د موټر تختې یا در کر راځي فلاش کوپ سره تیرو باسه کړي مړکو دي صحیح یا زنانه د غوګونه والے وبس نه بیا رستو یو سړی چې اډکشي بیا به د جبر خبره نه بیا خو سړی اډکشي دا چرچان کوي تاسو چرچ وای زمون په وطن کې ضرب المثل له وای دا چرچان هغه خپل ځای ته یو نوې سړی راول نو د سلور نو په خوا به سلور نو باندې یو چټه کېده سلور اوس خو ګرانه د خو په 3 روپۍ کې په 5 روپۍ باندې په سلور به د سلور نو یو چټه ولا واخلي نو ور باندې اوس کوي بل د بیا راولي نو بیا ولې په خپل سروین باندې واخلي صحیح نو ور باندې اوس کوي نو بس هغه ډکشي نو چې ډکشي دی ورته یو کوژدن در مونږ وکړه واده به ځان له خبره کوي صحیح دا د سړی ډکشي دی هغه پیسې جوړ شي
او دا دغه پېښوم په هغه ځای کې جوړی کوم د طبقاتي امتیاز انتها ته رسیدلی. طبقاتي امتیاز دا بیا ځان سره ولیکه چې کوم د طبقاتي امتیاز صحابه په دور کې دا شی نو ځکه طبقاتي امتیاز نو. طبقاتي امتیاز دي ته وایي چې یو سړی هغه تناستی هغه د نور ته انسان ځامن نه وایي. دا نور ته خانه مونږ ته خو د انسان ځای نه وي. ټیک ده زموږ خوراک هم پوره دی، کور را سره مشته، خو ته مونږ ته انسان نه وایي. مونږ ګورو تا سره څه عمل وکړو. مالدار خلک پکې و، د هغوی مال ټول سوسایټۍ لپاره و. نه نه وافره یې سړی د مال سوسایټۍ لپاره و چې څوک به ضرورت پېښ شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یې راوړی. لکه حضرت عثمان عبدالرحمن بن عوف بلا دی، لکه حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما، حتی چې خپل مال ټول او پیغمبر ته کې خود چې دی وخت اوس د سوسایټۍ ضرورت دی زما د ټول مال نو ځان ته کور کې شي پرې نه خدا. حضرت عمر راړه 50% چې دا ضرورت دی. صحیح. حضرت عثمان رضی الله تعالی ته پیغمبر علیه السلام 30,000 لشکر دی. سورہ 30,000 لشکر دی. ته سرچ او ریسرچ وکړه د دې سورہ ضرورتونه یې پوره کړه. کرایټ پکار دي، کویپنری پکار ده، خوراک پکار دی، څه شي پکار دی برابر کړه. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې من جهد جيش العسرة وجبت له الجنه. چا چې دې لشکر تقاضې پوره کړې دی به نیک دی جنت ته. صحیح. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د جيش العسرة د جيش العسرة وایي تنګې د زمانه عسكر، کومه زمانه د تنګې د تکلیف د زمانه عسكر غزوه تبوک ویل جيش العسرة چې چا تیارې وکړو در پر جنت واجب شو. پیغمبر علیه السلام فرمایل عثمان د خدای نه د خدای جنت سوزله په قیمت واغسته. سواری په قیمت واغسته. چې په خانه داخله کې یو پلاټ څنګه اراده رضی الله تعالی عنہ ځان د عثمان غنی په ځای ورته عثمان سخی ویل پکار دي. صحیح. ځکه اکثر غنی چې وي هغه جیب څه شي نه راوباسي. ولکل درجات مما عمل. نه تاسو دوړ نو تاسو دوړ خیر شیر شاه او حیات خدي ولکل درجات مما عملوا. داریو کس د پاره درجات دی دا عمل چې دوی کړی دی. نو اسلامي اقتصاد تاریخ موږ څوک ها چې دا علم دی چې وسایل معیشت په کې استخدام کیږي، یوټیلایز کیږي. ځکه انسان په دې کې د خدای نماینده دی او سره پاره کیږي چې د فرض خپل حاجتونه پوره شي او سوسایټي حاجتونه پوره شي. دیو چې الله تعالی بل ځای فرمایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. سوسایټي ته ګورئ که سوسایټي ډیره په کته روانه ده نو الله تعالی مالدار ته شابه لک سپورټ ولورګه لګ هیلپ اور انجکشن څوک سوسایټي انجکټ کا که سوسایټي نه انجکټ کې ډاکی شروع کیږي. سکی دیو چې اکانومي چې نه له نه بعد ډیره په کته لاړه نو بیا زمون پرېزنټ سره انټرست هم کته. نمبر 2 لکه زمون په شان غریبانان چې ویلې چې کوم راولېګل زمون په شان غریبانان چې ویلې اډوانس کې نه تاسو دې خیرات نه خلاص شي. دا زمون د غریبانو کار دی. صحیح شو. نه ټیکس ریټرن کې 4,300 4,400 ها نه نه دلته یعنی آیارس والا ما ته خبر راولېګل $300. ٹھیک شو کنه هغه فایل شو خو راویلې کې د لپاره چې کدا سوسایټي کې بالکل خلکو سره پیسې نه مقدمه کتاب شروع کیږي. دې دا یو خدای د رسیده والا پل باندې پر سار وخت دا ټول روډ بلاک یو لوی قیامت دا ته وخدای د دې برینګ نظام ورن کړو ها وېزان ورته خودکشي کوم بلونه مې نه پوره کیږي. څه کوم بلا میں نے پورا کی او دا دې دنیا هلیکاپټر ګرځې دي ها لار بند وا دنیا هلیکاپټر ګرځې دي او دا پولیس والا ورته غو فورمونه راټو د اصلي فورمونه ورته ورواچو چې کدا را جمع کوي چې هغه فورم کې راپړو دا تاسو پته نو ودا ورته ولاړو چې دې یو کال بلان دغه څه وسه. ولکل درجات مما عملوا. دار یو کس دا ټول لپاره درجات دا چې دوی کوم عمل کړی دی. نو اقتصاد اسلامی د دې خصوصیات څه دي؟ اقتصاد اسلامی اقتصاد باندې ټول دنیا روانه خو اسلامی اقتصاد خصوصیات څه دي؟ نو 5 بنیادی خصوصیات دي. نمبر اول
په بنیادی ضرورتونو کې مساوات چې په اسلامي ریاست کې بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي بنیادی ضرورتونه ټول ته پرووایډ کړي اوس دې ته ضمني ولیکئ چې بنیادی ضرورتونه دي څه نو نمبر اول خوراک کپڑا او مکان دا نمبر اول روٹی کپڑا اور مکان نمبر دویم صحت د صحت مواقع ورته فراهم کړي نمبر دریم تعلیم نمبر څلورم روزگار او که روزگار نہیں نو فائنانشل ایڈ روزگار او که روزگار نہیں نو فائنانشل ایڈ ہاں سدی او نمبر پنځم ټرانسپورټیشن چې د دې نظام بوله برابر ہے حکومت څه کوي روډونه جوړي برجونه جوړي ټرینونه چلای سکي نه یله هر حکومت لګي د خپل وسه پورې او نمبر شپږم شو نمبر شپږم واده اندما په خورو نسته کې لیکچر کو نه تاسو پرنټانو دا نمبر اول پکار دی صحیح ما ورته او اوس ما تاسو نوجوانان شادي شوه نه صحیح نو وای چې نمبر اول پکار دی ما چې کله اوکې نو بیا وای دا پکار نه دی صحیح چې دا ډراپ کول پکار دی صحیح ده کنه بیا وسوای زمونږ وطن کې ضرب المثل دی یو سړي دوه ښځې کړي نو دواړو جنگ شو به شپه جنگ کو خو جنگ کوي نو دواړو جنگ شو نو دله کو سوال نه یو چې لګه د جبه ډیره تیزه و نو دله خطر आवाज تا واله نو چې والا بهر دا هاکر نه راځم شي نه خرڅي اخلي سوق اخلي سوق خرڅي سو کوئی ها خرڅ کوي ایگز او سو کوئی پلانې شي هاکر یس نو بس دغه هاکر چرته आवाज وکړه دا کومه خبره چې دواله دا روان شو کوسي طرف ته پداو الی طرف ته پداو روان شو خاون ولا आवाज وکړه چرته ور دي وی دا سړی ناوري وی سړی څه کوي وی خځې خپل ځان په خرڅوم وی خځې خپل ځان په خرڅوم نو دې کوم غریب ختم شو وی که خنر خېنه دا بل ځان سره بوسه نو دا نمبر اول شه نه پینځه ور تمام کړه دا خو نمبر اول ضمنی دي دا نمبر اول څه دي سپلیمنټریز یعنی ډیټیل دی دا نمبر 2 درجات اقتصادی چې ضرورت کو وټو ته پوره کړي خو دینه بعد اقتصادي درجات د معاشره کې ټول خلک یو شان نشي کېدي ټول خلک یو شان نشي کېدي اذروایز د دنیا نظام بیا نه چلیږي که چلیږي دا فطرت خلاف دی ها د فطرت او سړی انجینیر کېدی شي لکه سیف الله خان پشان ها ډېر فرید خان پشان صحیح استاد کوم صلاحیت ته دغه استاد نو هغه کې خلک ته محتاج دي خو بیا بل شي هغه سره ته محتاج دي صحیح نو دې ته وایي درجات اقتصادیه استاد صلاحیت کې بزیاده پیسې ګټل شي د بلای کې بلګي کمی ګټل شي دې ته وایي څه درجات اقتصادیه نمبر 3 د دولت د جمع کولو او د نه سرکولیټ کولو د دې حرمت شریعت اسلامي د اجازه نه ورکړي چې تا دولت ګټلې بس چټو کېده نه الله تعالی و انویسټ کړه شریعت سره انویسټ کړه نو یو خو به تاسو فائدہ کیږي سو په ګټه نمبر 2 ستاره دولت په اساس لسو کسانو ته روزګار ملایي ستاره دولت په اساس باندې نورو کسانو ته روزګار زموږ په علاقه کې د تاسو باندې اوریدل یو نواب صاحب صحیح نو ډېر لوی ځمکه یو لک ایکړ ځمکه ده ها نه مردان ولنده نو یو لک ایکړ ځمکه نه په دې کې راخسړیو هغه بعد څه بدلاس د مزدوران له کار پیدا کړل کدا چې بلډینګ به ولاړ او ان دوره پوخ نو کچا بلډینګ وو د خاورو صحیح نو مزدوران به راوصل ودا وران کړ صحیح نو بس مزدوران په لګي او غریبانو څه ټک پک به کول څنګه نو بارو کارو خلک به کوي نو اپ څه دې څه کوي صحیح نو بس هغه پروان کو
نو چې روان بشي او میاش په پاغه لګیدا نو وې دې بوس داسې جوړ دې بوس نو چې به اخلاص نه بیا به یو بل ځای ته بوتل بل کیږي دا پیدا کوټه روانه کوي صحیح چې او څه تاسو کې دا څه شی روانه بیا جوړې او څلګو نه ماډیفیکیشن وکړي کې دې خلکو روزګار پکار دی دې خلکو څه پکار دی روزګار پکار دی دا څنګه نشم کوی زنات مرتان چلای خیرات تقسیمو ځکه د دې سره بیا دی به عمل کول دي دې سری دای به عمل کول دي نه ور دایله چې الله پیدا کوي چې بس ولګیای څه تک پک کوي چې شي غټای. نمبر 3 تحریم الاحتکار د ضرورت د سيزونو ذخیره اندوزی باندې کې ضرورت څه نه کی دغه به چې خلک ورته محتاج دي او تا ذخیره اندوزی وکړه هولډینګ څه ورته انګریزي کې ورته هولډینګ چې خلک د لوګي امري او تا د غنمو ذخیره جوړه کړې ده احتکار. او پنځم تحریم الربا بجميع انواعه سود او ربا د ټولو انواع حرمت د سود او ربا د دې حرمت ځکه په شریعت اسلامي کې کرنسی څه شي کرنسی ګولډ وی سلور وی یا بیلز وی کیش دیتا کرنسی کو کرنسی دا صرف ٹولز آف ایکسچینج ہے دا څه دی ټولز د ایکسچینج دا ایکسلف پخپله د خرید و فروخت شی نه دی پخپله د خرید و فروخت شی نه دی یعنی دی به ټرانسفارم کې دا به څه کې ټرانسفارم کې به په څه شی کې نو دا د اقتصاد اسلامی 15 خصوصیات دي د اقتصاد اسلامی 15 خصوصیات دي دا درجات اقتصادیه دا په کې 2 نمبر شي درجات اقتصادیه سپلا خان دا په کې 2 نمبر شي 2 نمبر ولکل درجات مما عملوا د ټول د پارا درجات د اقتصادی آغا چې دوی عمل کړی دي وما ربک لدرفدا بغافل بخبر غما يعملون دا عمل چې دوی کوي وربک الغنی پروردگار تا الغنی بے پروا بادشاہ دی الغنی بے پروا غنی ته غنی څه کوي دی بے پروايي تو کې ارواله تاسو وربک الغنی ذو الرحمه در رحمت مالک دی یشاک دی غواړي یذهبکم ختم بکی تاسو ويستخلف من بعدکم اور آپ ولی رستنا ما یشاء هغه چې دی غواړي کما انشاکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کړې من ذریه قوم الاخرین د اولاد د قوم بلنا دغه مضمون نور آیتونو کې راغلی دی سوره محمد د شپږشتمه پاره دویم سورت او دا اخیری آیت ده د سورت اخیری آیت ده اتدرش ها انتم خبردار تاسو هاولای دغه کسان یې تدعونا چې تاسو دعوت درکول شي لتنفقوا فی سبیل الله چې خرچ کوي په لار د الله کې فمنکم بعض تاسو کې هغه دی یبخلو چې بخل کوي ومن یبخل سوچ چې بخل کوي فإنما خبر دادا یبخل عن نفسه دی بخل کوي د ځان نه بخل کوي یعنی خیر منه کوي د ځان نه سوچ بخیل شه نو څوک چاہتے نقصان ځان نے خیر منک واللہ الغنی اللہ تعالی غنی بے پرواہ دیوان تم الفقراء تاسو محتاج جئی فقیر مانا محتاج وَإِن تَتَوَلَّوْا كَتَاسُ مُخْغَرْ زَوَيْدَ خُدَيْ دِ حُكُمْ لَا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بدل کی براوری اللہ تعالی یو قوم غیر ستاسونا ثم لا يكونوا امثالکم بیا بدوی نہیں پشان ستاسو اللہ تعالی وای چې تاسو نه کوي دا کار زبر قوم راواله ځکه د خدای دین په چا موقوف نه دی د خدای دین په چا موقوف نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاړو الله تعالی دغه دین نمائندہ مقرر کړو حضرت ابوبکر لاړ حضرت عمر ټیک کیر کو نو هر دور کې الله تعالی د خپل دین د کار لپاره کسان پیدا کړي
بل دین د کار په زمونږ مولانا بیلګر سره د کله کله په دا بیان کې وای دا مونږ ګیرو والا جوبو والا پټکو والا ته مونږ د دین کار نه کوو، الله تعالی کلین شی والا را پاتې دین د لپاره هغه کارو کی چې پټکی او جوبي والا نشي کوله، ځکه الله تعالی خارچا نه کار واستې شي کنه شي واستې. سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 الم تر ان اللہ خلق السماوات آیاتن گورے کہ تحقیق سر اللہ تعالی پیدا کرے اسمانونا ازمکا بالحق لإظہار الحق، دا حق دا اظہار دا پارا چھ حق تخکار کی لإظہار الحق، دا حق دا اظہار دا پارا چھ حق بظاہر کی. ان یشاء کو غوالی اللہ تعالی یذہبکم، اللہ تعالیٰ بفنا کی تاسو ویات بخلق جدید اور آپ ولیون مخلوق وما ذالک اند داکار علی اللہ، اللہ تعالیٰ تا بعزیز بمشکل، عزیز پر مانا دا مشکل داکار اللہ تعالیٰ تا مشکل او گران نہ دے چٹول دنیا ختمہ کی ہونی دنیا آباد کی دے پارا گرانت. واپس پر سبق انما توعدون لآت، تاکہ سر آج تا سر وعدہ کریشی لآت الدا یقیناً راتن کے دے وما انتم بموجزین او نیتاسو بموجزین عاجزون کی اللہ تعالیٰ دا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تو وائچ اوزما قوما عمل کوئی علی مکانتکم پتریک اخبلا انی عامل، تاکہ سر عمل کون کے پتریک اخبل فسوف تعال اعملوا على مكانتكم اني عامل، دا ویریفیکیشن د کافر د عمل نه ده چې ته کوا ستاره پر استاد دین دې ما د پر زما دین دې تر پر استاد دین دې زما د پر. it doesn't mean that he is going to verify the deen of others. دا معنا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویریفای کوي چې ستاره خبره هم ټیک ده. د حق او باطل معرکه کې حق یو وي مقابل کې سوره شریعه ټول باطل وي. حق یو وي، حق is only one. everything is باطل. د حق مقابله کې چې کوم یو شی مولاري هغه باطل وي، خو چې کوم خلق د حق خبره ته غوږ نه کیدي نو الته بیا حق والا ورته وایي چې بابا تخپل کار کوا، mind your own business. mind your ځکه چې تو سرتمبای ته څه شي نو ورته وایي تو سرتمبای باندې خبره نو هغه سره خاص وخت ځای کول دي. قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون. اس دا تفسیر منچرتن راوست د دې رستو قرینینا کدا ویریفیکیشن د دوانو تصحیح چې داوم ټیک دی او داوم ټیک دی نو بیا فسوف تعلمون وارننګ ته ضرورت نه، بیا وارننګ ته ترټ ته ضرورت دا ترټ چې ورکی سره نو دا په دې ورکی چې هغه ته اطلاع ورکی دا کار دی غلط دی، دا کار سره دا غلط دی. you have to face the consequences. the ultimate result you have to face it. فسوف تعلمون، فزر دیتا سو پوشے او بپیجنی من آغسوک تکون لہو عاقبت الدار چوی داغد پارا انجام کار خیستا انہو لا یفلح الظالمون، تاکہ سر شان دادے چی کامیابین مومی ظلم کون کی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتواترنا على الليل والنهار والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر. الله